علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوې ویډیو سره تاسو خلکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روډ خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. یو تازه او ډېر ښه خبر رامخې ته شوی دی چې د محمد زادہ اگروال قاتلان گرفتار شوي. قاتلان په کوم قسمه طریقه باندې گرفتار شول؟ قاتلانو عاقل محمد زادہ اگروال څه وجه قتل کو؟ پوره معلومات خبرولو لپاره زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ. تر اوسه زموږ چینل وي سبسکرایب کړئ، خو موږ زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه خامخا وخئ. هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. محمد زادہ اگروال د ملکن سره تعلق ساتو، هغه ډیر زیات بېدلتیا سره قتل شوی و. محمد زادہ اگروال نه ټوله ګناه نه سپینه ګناه، هغه به خالي سپینې خبرې کولې، خو سپینو خبرو په وجه باندې هغه خپل زندګي بیا د خپل سړی وخوړو. دوستانو مور یې ډېره زیاته جاري وایي زما زوی سره ډېر زیات ظلم شوی دی، خیل زما د زوی ګناه سوه. او نن سبا په سوشل میډیا باندې یو ټاپک ډېر تیزۍ سره چلیږي چې د محمد زادہ اگروال قاتلان گرفتار شوي دي. دوستانو دا ټاپک ټول دروغ دی، ځکه چې کله هم د محمد زادہ اگروال قاتلان گرفتار کړي شي نو حکومت ویلي دي چې موږ به تاسو ته دا قاتلان په مخامخ راوړو او تاسو ته به یې ښیو چې آخر د داسې کس ولې قتل کو، دې کس آخر څه ګناه کړې وه، دا یې کړې وه چې د مستقبل دپاره یې سوچ کړی و، د سپینې خبرې کړې وې. ډي سی صاحب له یې چیلنج ورکړی و، پته وه چې چیلنج ورکړی و. ډي سی ته یې وویل چې ته کار نشي کولی، نو ما ته ووایه زه به کار وکړم. چې ته بیا هم کار نشي کولی، ستا عقده ماله راکړه، ته به یې ګوره چې زه ستا په عقده کې کم کسان گرفتار کوم او کم کسان سره څومره ثبوت وباسم. الله دې وکړي چې محمد زادہ اگروال ته انصاف ملو شي او مولا د زړه صبر ورکړي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه مخه وخئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.